السلام علیکم، څنګه یې تاسو ټول خیرونه دي؟ زه او زما خویندې راغلي وې د مور کره داسې یو 3 شپې مو وکړې نو ورنداریانو مې وې چې غونځاخې دل پاخه کړو. زما 3 ورنداریانې دي او 3 مانه سمې ښې دي نو وې بغیر غونځاخو نه به نه ځي خامخا به دله پخو. نو کلي کې غونځاخې څنګه پخېږي دا به درسره شیر کومه. نو دلته یې داسې یو جګو به راواخیستې او په دې کې 15 پیالۍ چیني واچوله. 15 پیالۍ یعنې 15 کپه، دا والا کپ دی پکې 15 کپه چیني واچوله او 2 پکې د ګوړې چکۍ واچولې. دا والا چکۍ پکې 2 واچولې، ورېدې سرورېدې دا کلر ډېر زیات ښکلی راځي. ګوړه چې مو ته ور واچوله چې وخوټ کېده نو دې باندې لږ شان خیرې راغلو، نو دا به په دې سمسۍ باندې رالرې کړو. له دې سره به دا بالکل صفا سوتره شي. نو دلته چې دا ښه وخوټ کېده اوس به پسې ګیس بند کړو او دا به سایډ ته کېږدو چې ښه مزیدار یخ شي. غونځاښو دپاره یو خانک راواخیستو او په هغې کې 2 کیلو سپین اوړه واچوله او 2 کپه پکې سوجي واچوله او یو غټ کپ پکې کوپرا واچوله، کم ته چې کوپرې بوره وایي او لږه شان په شاپر کې پاتې وه هغه ورته هم ورټک وهو او داسې 4-5 چمچې ورته کاږه ور واچول. خور مې وې دې کې خشخاش هم خوند کوي، وې لږ شان به ورته خشخاش هم ور واچول. نو دی ول د 100 روپو خشخاش راوړله، ښه صفا سوتره یې کړله، وینځله او بیا یې ورته ور واچول. زما دا خشخاش ډېر زیات خوښي خو موږ د ځان سره عمان ته بالکل نه شو وړی ځکه چې په ایرپورټ باندې منع دي. نو خور ته مې وې بس صحیح ده واچوه پکې معدې سره به دې دا ټیسټ نور هم مزیدار شي او داسې لږه شانې یې ورته مالګه ور واچول. بس په دا هر څه وچ داسې مکس را مکس کړو. دې نه بعد به پکې غوړي اچو. ما خو غوړو کې نه و پخ کړي، ما چې تاسو ته کومه ریسیپي شیر کړې وه هغه ما تیلو کې پخ کړې وه. دا مې خور غوړي لږ شان ولې کړله، 1 کنډولې غوړي دي دا پکې ور واچو. چې دا پکې مکس را مکس کړو نو اندازه به لګو که د نورو ضرورت و نورو پکې هم واچو. دلته موږ سره دا اوړه ډېر و نو دا غوړي پې لږ ښکارېده. خور مې وې که ضرورت و نو دا 1 کنډولې به ورته بیا ور واچو. او دا هغه فاین اوړه دي، مطلب بالکل سپین اوړه دي، هغه براون نه دي. نو بس دا 1 کنډولې ورته نور غوړي ور واچوله او اوس لګیا د لړې را لړې دي چې کله دا موږ لاس کې راواخلو او دا داسې راغونډ شي نو ووایي چې دا بالکل تیار شو. او مشرې وندارې مې ورته غټ کړېچي کې ښه ډېر تیل ورته دا ګرمومه، نرۍ ګیس یې پسې لګولې و او دی په اور باندې ښودې دي. کله چې پکې شربت اچو نو خور مې وې دا ماته وړوکی ښکاري، وې دا به یو بل غټ خانک ته ور واچو. دلته موږ دا په 3-4 کسه جوړوله او عمان کې دا ما په یوازې جوړ کړو ځکه چې هغه لږ و. نو دلته دا شربت یخ شو. خور مې وې تو دې سمسۍ کې دا شربت راخله او ماته دې وړو کې راچوه او وې زه به مکس کومه. نو په کټ کې ورته پرلت وهلی و او خانه کې ځان پرېښودی او وې تو ماته بس دا شربت راچوه او زه به دا دې وړو کې مکس کوم را مکس کوم. کله نه مې چې مور مړه نو زما د خویندې خاص نه راځي شپوله، او چې کله زه راشم د عمان نه نو بیا ما سره راځي شپوله. موږ یو ځای یو څو شپې وکړو چې ځو نو بیا مې ورنداریانې خامخا غونځاښې پخوي یاره نور داسې څه وچه میوه واخلي خو تش مو نه پرېږدي. نو دلته دا شربت او دا اوړه ښه مکس را مکس وه او دا بالکل تیار شو د غونځاښو دپاره. خور مې وې پکې لګېدلې دې وې دا به رانه وچ شي، وې دا یو صفا سوتره ګوتۍ کې به واچو او بس دې نه به لږ لږ راخلو غونځاښې به جوړو. نو دلته زموږ د دواړو جګړه او زما خور وې غټ غټ غونځاښې به جوړو او ما ورته یې نه واړه واړه به جوړو. مې غټ چې هغه بیا دننه اومۍ او نه یې ښکلي او مې زما واړه واړه خوښ دي، مې واړه واړه را جوړ کړه. او دا شیپ دپاره مې وله دا ټوکری راواخېسته، مې دې دا شیپ بالکل صحیح دی، مې په دې باندې جوړوه. نو چې کوم به تیار شو هغه به موږ تیزتر کړو غوړو ته ور اچول. دې کار ته مې مشره ورندار ناسته وه، دا کار هغې کولو. هغه ورته په چوکۍ باندې ناسته وه او دا چاڼې پکې تاوهو را تاوهو وې چې ونه سوځي او ټول یو شان سره شي. او بس ما ورته موبایل نیولی و، ما زه به درته ویډیو جوړوم او ته دا سره کوه. نو چې غونځاښې ښه سره شو بیا به یې غوړو نه را لرې کړه. نو 3 کسه اخوا ناستې وې هغوی دا غونځاښې تیاروله، چا وله شیپ ورکو او چا ورته دا په تاسه غوندې تیاروله او زما پکې غټه ډیوټي ویډیو جوړولو. خور مې راته سمه قهر وویل بس دې دا موبایل کېږده او زموږ سره دا غونځاښې جوړ کړه. او دا شیپ چې وله ورکوي دا مې چاچي ده، دا مولم راغوښتې وه. اوړه ډېر و نو ښه په ګپ شپ باندې موږ پې اډو پویه نه شو، کسان پې هم ګڼو نو ښه تنګ کړي نو ډېر زیات زر او ډېر په اسانه تیار شوي. نو بس دغه طریقې ده او زموږ په کلي کې غونځاښې په دې طریقه باندې پخېږي. نو دلته مې دا ټول غونځاښې تیار کړه، دا تقریبا 130 دانې وې. بس بیا مو تقسیم کړه. نو دلته مې ستاسو دپاره د یو دانه نیمه کمه او وایسه کمه چې دا څنګه دی. نو نږدې نه تاسو کتلی شئ چې دې باندې دا له پاسه ډیزاین څومره ښکلی ښکاري او دا بالکل خسته او داسې چورې چورې کېدل ډېر زیات زبردست و. نو دلته چې ما لږ وسه کوو میټ هم بالکل برابر وه او ډېر زیات ښکلي و، پرې خوله کې داسې چورې چورې کېدله. نو زموږ په کلي کې په دې طریقه باندې غونځاښې پخېږي. ستاسو په کلي کې څنګه پخېږي دا ماته په کمنټ کې لازمي ووایه. او که ریسیپي مو خوښه شوي نو پلیز لایک شیر اینډ سبسکرایب ټو مای چینل. تھینک یو.